نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، امام شافعی رحمت الله علیه قول له سلور سيزونه د انسان بدن کمزورې کوي. سلور سيزونه د انسان بدن کمزورې کوي. هغه کې لومبنه چې ده کثرت جما ده. کم انسان چې جما ډیره کوي یعنی هم بستری ډیره کوي د بدن به کمزورې کیږي، د کې به قوت ختميږي. دویم نمبر چې ده نو چې بدن وسره کمزور کیږي هغه د غمونو زیاتواله. چې غمونه کم انسان ډیر کوي د هغه بدن به کمزور کیږي، هغه ته به ټینشنونه ور بسر کیږي، هغه ته مصیبتونه ور بسر کیږي، هغه به کمزور کیږي، هغه بیماریږي. دریم نمبر چې ده تراوش زونه ډیر خوړل. د امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي تراوش زونه چې کم انسان ډیر خوري نو د هغه بدن به کمزور کیږي. او سلورم نمبر په ناره چې کم سړی ډېر زیاتې اوبه څښي، یو اوبه چې څښلي هغه لږې اوبه وي، او یو اوبه څښلي ډېرې زیاتې اوبه څښلي، په کثرت سره اوبه څښلي په نهره باندې، یعنې څه یې خوړلي نه او دی په نهره باندې اوبو تنښتي نو د بدن به دې سره کمزوری کېږي. دا څلور خبرې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایلي دي. نو دا خبرې چې دی نو دې سره لږ ګزاره وکړو. دې خبرو سره دا کم کارونه چې دا څلور دي سره لږ ګزاره وکړو. هسې نه چې دا موږ په کثرت سره کوو بیا هم بدن کمزوری شي او بیا د کار نه یو هغه اړی موړی نه وځو. نو الله تعالی دې ما او تاسو له په دې مختصرو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله تعالی تاسو ټول خوشحاله کړي. ټول زمونږ مینوال یې، زمونږ عزتمن خلک یې، الله تعالی تاسو کامیاب او کامران ساتي. جزاک الله. السلام علیکم.